السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا د مولانا فضل الرحمن صاحب ایمان غیرت جرأت ته موږ سلام پیش کوو. نن بیا یو ځل د اسلام هم دفاع وکړه او د مظلوم مسلمانانو هم دفاع وکړه. مولانا فضل الرحمن صاحب پارلیمنت کې چې کومه ډرون حمله شوې په وزیرستان کې په هغې خبرې کړي او په شدید الفاظو کې مذمت کړي او دا خبره کړي وای زمونږ په خپل وطن کې دا حال دی نو موږ به د انډیا نه څه ګیله وکړو. بل طرف ته یو بل په اکثریت رای سره پاس شوی دی چې د 18 سال نه چې د چا عمر کم وي، هلک وي او که جینۍ وي، نو هغوی ته اجازت نشته چې هغوی د واده وکړي. واحد یو شخصیت دی مولانا فضل الرحمن صاحب چې هغه د دې خلاف را پاڅېدلی دی او باقاعده حکومت ته دھمکی ورکړې ده وای که دا بل تاسو واپس وانخیستو نو یقینا موږ به سړکونو ته راوځو. د مولانا فضل الرحمن صاحب نه علاوه یو داسې شخصیت نشته چې د مظلوم قبایلو دپاره خبره کړې وي او یا د اسلام دپاره خبره کړې وي، سوای د یو شخص نه ایمل ولی چې خلک ورته ډېر سوی بیمانه سیکولر چې هر څه ورته وایي، خو هغه هم د دې بل مخالفت کړی دی. او دغه چې په دې سکرین تاسو ته ښکاري دا خلک خو باقاعده دلالي کوي، لګیا دي. دا د خیبر پښتونخوا د حکومت ترجمان هغه وایي چې بالکل ډرون حمله نه ده شوې، حالانکه دا د قوم په سترګو کې خاورې ورچوي. او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هغه هم بالکل خاموشي اختیار کړې ده او الزامونه لګوي په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې چې دا د ډرون حملو حمایتي دی. نو دا ستاسو مشر دی، د ده نه تپوس شوی دی وای په ایم ایم ای حکومت کې تا مولانا فضل الرحمن صاحب له ولې ووټ ورکړی؟ هغه وایي د هغې وجه دا وه چې مولانا فضل الرحمن صاحب د ډرون حملو سخت مخالف دی او په سیاست کې د اسټیبلیشمنټ د رول ادا کولو سخت مخالف دی او دغه شان د مارشل لا سخت مخالف دی. نو یا خو دا ومنئ چې مولانا فضل الرحمن صاحب د ډرون حملو مخالف دی او یا دا ومنئ چې ستاسو دا مشر دا نشهیي دی، پوډري دی، ځکه چې د ده دا خبرې یا صحیح ومنئ یا غلطې ومنئ. که صحیح منئ نو مولانا فضل الرحمن صاحب باندې بیا الزام مه لګوئ، او که غلطې د ده دا خبرې منئ نو بیا ومنئ چې دا نشهیي دی، پوډري دی، په خبره باندې نه پوهېږي. پوره پاکستان کې دی موږ ته څوک وښیي چې د مولانا فضل الرحمن صاحب په شانتي د مظلومو هغه که د بلوچستان که د خیبر پښتونخوا که د هر ځای د مظلومانو دپاره دې خبره کړي، موږ ته دې څوک وښیي. او یا چې د فلسطین د مظلومو مسلمانانو دپاره خبره کړي، موږ ته دې څوک وښیي. او دغه شانتي د اسلام دپاره د شعائر اسلام دپاره د علماو د مدارسو دپاره که خبره کړي، موږ ته دې څوک وښیي. مولانا فضل الرحمن صاحب به موږ پرېږدو، په هغه پسې به روان شو. دغه خلک چې نن په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې دا الزامونه لګوي چې دا د ډرون حملو حمایتي دی، انا لله و انا الیه راجعون، دغه خلک باقاعده دوی یو دلالي او غلامي شروع کړې ده او په ظاهره باندې د مخالفت چغې وایي. نو د مولانا فضل الرحمن صاحب ایمان غیرت او د هغه جرأت ته موږ بیا سلام پیش کوو چې د مظلومانو دفاع یې وکړه او د اسلام دفاع یې وکړه.